موږ د ضلع انتظامیه سره مذاکراتو ته هم تیار یو. زموږ پر امن جلسه ده د رول اپلا دپاره د قانون د بالادستي دپاره او ان شاء الله الرحمن د دې منیجمنت هم زموږ د پارټۍ د تحصیل د ډسټریکټ په سطح باندې زموږ رضاکاران دي د هغه سکیورټي تمام تر بندوبست موږ کړی دي. موږ د حکومت سم دی لکه هغه موږ ته سکیورټي راکړي امن امان سکیورټي ورکول دا د ضلع انتظامیه دا د هغو په فرایضو کې شامله ده. او بیا دا زما آئیني او جمهوري حق دی د 1973 آئین ماته د حق راکړي د ازادي رای. نو دا جلسه د آئین د بالادستي دپاره دا نه د ریاست خلاف ده نه د ریاستي ادارو د خلاف ده. البته د پی ډي ایم د ګورنمنت د ګراني لا قانونیت په داخله باندې په دې جلسه کې او د اسیرانو د رعایت لپاره د خان صاحب د رعایت لپاره په دا جلسه یو تاریخي جلسه ثابت. دا جلسه د تحریک تحفظ عین پاکستان د پلیټ فارم لاندې ده. په دې کې تحریک تحفظ عین پاکستان غټ ګوندونه پاکستان تحریک انصاف پښتونخوا ملیان پارټي بلوچستان نیشنل پارټي منګل او متحده وحدت مسلمین په دې کې او سره د ولس دا شار د کوټي شار د کوټي د شاریانو سره زموږ د هیله ده چې راسي به دا جلسه کې زموږ سره ګډون وکړي او دا به یو تاریخي جلسه وي. زه د انتظامیه څخه خصوصا د خپل ډي سي صاحب څخه ډي آی جي صاحب څخه دا خواست کوم چې موږ ته د اجازت راکړي او موږ د سکیورټي فراهم کړي. وزیر اعلی صاحب خو د صوبې چیف ایگزیکټیو دی. زما د وزیر اعلی صاحب څخه ان شاء الله دا امید دی لکه څنګه چې هغه پیپلز پارټي مسلم لیګ نون ته جمعیت علما اسلام ته نورو ګوندو ته اجازت ورکړې دي موږ ته به هم اجازت راکړي سکیورټي به راکړي. وزیر اعلی خو جمهوري وزیر اعلی دی که د بده مرغه هغه موږ ته اجازت نه کوي بیا به موږ وایو په دې صوبه کې امرجنسي مارشالان نافظه ده.